ما مفلت رکنیت ختم شو ما مفلت لري کو او د هغې نه بعد تاسو دا نشي ثابتولی زما د اسد قیصر سره د اسد عمر سره د عمران خان سره مختلف ام پی ایس سره ام ان ایس سره پی ټی ایم چې دی نو هغه د پښتنو د معاشي او افرادي د ظلم شکار شوي د هغې رد عمل دی. پی ډي ایم چې دی پی ډي ایم سیاسي زیاتې چې کم د هغو سره روان دی دا د هغې رد عمل دی. موجوده حکومت په سټیج چې کمی خبرې کړې وي آیا په هغې خبرو کې په یوه خبره باندې هغې عمل کړی د ماښامه پورې فرض کړه الیکشن کېدو نو ته په دغه کې وې په ګټه کې وې سهار چې راپاڅېدلی یې نو تا بېللې ده. د انسان همیشه د هغې کس سره همدردیانې سیوا کېږي چې کم باندې ظلم کېږي. دا کال خو په خیر خیریت باندې هر څنګه و 1500 سکولونه بند شول او تیر شو. خدا نخواسته را روان کال کې هم دغه حال و سکولونه بند شول. زه به وایم چې ډېر زیات سکولونه چې دي هغه په دې کې سفر کېږي هغه بندېږي. همدردیانې خو د ملک سره دي زموږ دي زموږ د یو پالټۍ سره نه دي. هر هغه پالټي چې هغه د ملک د خیر ښېګړي او د ولس سوچ لري نو موږ به د هغې ملګرتیا په دې حالاتو کې په کې پي کې کې 1500 سکولونه هغه مستقل بند شول. دې پر چې هغو کرایې نه شوی ورکولی هغو تنخواګانې نه شوی ورکولی بل پیرنټس چې دي نو هغه خو زیات متاثره شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو راسره ناست انجینر شرافت علي چې د پرایویټ سکولونو د تحصیلي ریپورټ پریزیډنټ دی د قومي جرګې نایب صدر دی او د حکمراني پارټه سره په تیر وخت کې ډېر نږدې تعلق و چونکې اوس سیاسي هلې ځلې په خپل یو سماجي شخصیت دی په هغې کې کوي یو اداره هم چلی دلته کې د خیبر ایجوکیشن په نوم باندې. انجینر صاحب تاسو ته هرکلی وایي په خپل پروګرام کې. اول خو ستاسو ډېره مننه او ستاسو د ټیم چې تاسو راغلی او ما له وخت راکړو او زما د زیری ښکلا ورکړه. انجینر صاحب نن چونکې سبا د نوي کال آغاز کېږي 2021 په شروع کېږي او ستاسو سره د دې کال دا انټرویو چې وه دا اهم په دې ده چې ستاسو نه تپوس وکړو چې یاره حالات کم طرف ته روان دي. په خپله د حکمراني پارټۍ سره ډېر زیات نږدې تعلق و تحصیلي ریپورټ صدر وایي بیا په منځ کې چې داسې حالات داسې رالل نو یاره چېرته یوړه خفه دی چې یاره دونه حکومت دی په وفاق کې دی او عمران خان وزیر اعظم دی او په صوبه کې دی او ستاسو پکې خپل دا حال دی نو څه پړه باندې او څه خفګان راځي. سهیل باچا صاحب ډېره مننه. 2020 چې دی دا د نن اخرنۍ ورځ ده او 2020 چې دی نو د زم د ملک دپاره د دې دنیا کې چې کومه وبا راغلې وه د هغې په وجه باندې کوم معاشي حالات چې کم خراب شوي دي د هغې سره د سکولونو چې کم یو کرایسس کې روان دي نو د الله له به د خیر تمه کوم. په هر مثبت پسې خوشحالي راځي په هرې بیمارۍ پسې شفا الله ورکوي نو موږ به د خیر او د الله له به د خیر توقع کوو او انشاءالله 2021 چې دی نو هغه د خوشحالیانو کالي او انشاءالله د وبا دوباره لږ تیزه شوې ده نو موږ ته احتیاط هم پکار دی چې موږ په خپلو کې په ناسته پاسته کې او په ګیدرینګ کې چې دی نو په هغې کې احتیاط وکړو او د دې وباله ځان بچ کړو. انجینر صاحب دومره لوی منډیټ چې دی دا وخت د عمران خان سره دی ستاسو سابقه چې کومه پارټي او تحریک انصاف سره نو نن سبا یو همدردي چا سره د زړه په چا پسې ډېر خوږېږي چې یاره تحریک انصاف کې وی یا داسې بل دی سیاسي ګوند سره ستاسو تعلق. تاسو ته پته ده چې په 19 اگست 2016 کې کله چې زما رکنیت ختم شو آج او مشرق اخبار کې غټه سرخي راکېدلې وه بیا ما په دې ځای کې یو پریس کانفرنس وکړو او ما مفلت رکنیت ختم شو ما مفلت لرې کړو او د هغې نه بعد تاسو دا نشي ثابتولی زما د اسد قیصر سره د اسد عمر سره د عمران خان سره مختلف ام پی ایس سره ام ان ایس سره زما پټوان شته خو د هغې نه بعد څوک دا نشي ثابتولی چې ما په خپل آی ډی کې د هغو سره یو تصویر شیر کړی. کله چې تعلق ختم شو نو بس بیا په هغې کې هم ختم شو همدردیانې خو د ملک سره دي زموږ دي زموږ د یو پالټۍ سره نه دي. هر هغه پالټي چې هغه د ملک د خیر ښېګړي او د ولس سوچ لري
نو موږ به د هغې ملګرتیا کوو. انجینر صاحب تاسو خپله خوش قسمتي ګڼئ چې یاره د حکمرانې پارټۍ د دغه کم د تحصیل عهدهداري چې وایه تاسو کوم الیکشن لړاو کړی نو ښه ده چې یاره په عهده نه یم راغلی یا ښه ده چې دغه یم مازغه دي دمه دي یا د ډېرو خبرو نه بچ پاتې شوی داسې ګڼئ؟ یو عهده چې یو مقام چې نو هر یو کس هغه په دې سوچ باندې دغه کرسۍ باندې کیني چې زه د دې علاقې او د ولس خدمت وکړم. فرض کا زه نو کیدای شي د دې په ښه انداز باندې ما د پی ټی آی د ورکر او د علاقې خدمت کړی وي خو په دې کې به هم د الله پاک خیري. ستاسو مخالفین دا خبره کوي چې انجینر شرافت چې کم یونټي ته لاس واچوي نو هغه راچوتی سټرانګ کوي د دا کوالټي دغه صلاحیت خو ستاسو شته خو دا راته ووایي چې تحصیلي به ریکورډ زمونږ کلی دی او مجموعي چې د دې کوم آبادي و هغه برقرار او خو دا وخت د نورو ډسټرکټونو موږ شانګله ګردو نووالو چې 1200 فیملیز چې دي هغه به ریپورټ ته داخل شوي دي. مختلف کاروبارونو هم هجوم دی یو رشم جوړ شوی تجاوزات هم دي. په حیثیت د قومي جرګې نایب صدر په دې حواله ستاسو سره اکټیویټي شوي دي چې یاره د ریپورټ چې دی زمونږ یو طرف ته روان دی خرابېدو طرف ته روان دی په دې تاسو سره اجلاس شوی؟ سهیل باچا صاحب د قومي جرګې د سینیئر نایب صدر په حواله زه تاسو دا خبره وکړم بیرکوټ یو سیټي جوړه شوه دا یو خاریه ده په دې کې به لازمي خبره ده چې د مختلف علاقو له د بانډولو به خلک دلته راشفټ کېږي دلته چې کله یو علاقه سیټي شي نو هلته د کاروبار مواقع ډېرې شي نو خلک د نورو علاقو له هغه دلته راځي او اوسیږي. نو په دې کې خو څه شک نشته چې د کله چې آبادي سیوا کېږي نو مسایل هم سیوا کېږي. نو مسایل سیوا شوي دي خو زه به دا ووایم چې د ټوله غټه مسله چې دا نن سبا زموږ کوم چې رواج دی د غم خادی نو زموږ په تیر شوي جمعه باندې زموږ د قومي جرګې میټینګ شو سبا بیا زموږ میټینګ دی په دې حواله باندې په دې کې موږ یو لایحه عمل جوړاو د دې رواج خلاف دا کم رواج چې کم غیر ضروري اخراجات دي زه خو به دا یو تجویز ورکړم چې تاسو ګورئ نه سبا په شادي حال کې ودونه روپرو سیوا کېږي بیا هلته تاسو ګورئ هم پکې وریجې هم پکې د روټۍ انتظامي هم پکې د فروټو انتظامي هم پکې د سویټس هم پکې د آیس کریم. نو زه خو وایم چې پکار دا ده چې موږ د قومي جرګې د پلیټفارم له دا یو اعلان وکړو چې بای هر څوک چې واده کوي ابا ون ډش د ون ډش دا دی چې په هغې کې به ډېر زیات بچت راشي. بل زه به دا ووایم چې نن سبا د هر یو کس د خاندان دونه وسیع شوی دی چې زه وایم چې پکار دا ده چې داسې یو پابندي کېښودی شي چې د هر چا واده به صرف خپل فیملی صرف خپل فیملی به انوایټ کوي که هغه 150 کسانی که 200 کسانی دلته موږ په زرګونو او په سوونو کسان انوایټ کړو. انجینر صاحب دلته د نمبر اخیستو او د هغې کریډټ اخیستو په یو دور کې موږ شامل یو نو دا به څنګه کېږي د قومي جرګې سره داسې څه سور شته چې هغه بیا په دې قابل وموندي؟ ګورئ جي هر هغه کار چې هغه انسان د خپل ځان له شروع کړي نو هغه مخې ته تللی شي. د قومي جرګې تقریبا 30-40 کسان د دې ممبران دي ٹھیک شو جی نو 30-40 کسان چې په دې عمل کې شریک شول په دې باندې عمل وکړو دا به اتوماتیک بیا خوريږي. زه به دا خبره وکړم چې زموږ په تحصیلي بیرکوټ کې واحد یو داسې شخصیت و الله دې وبخي څو میاشتې مخکې د هغو انتقال شوی دی ناصر علي خان تاسو پیژنئ هغه د خپلو 2 زامنو چې ودونه کړي دي نو هغه جهیز هم نه دی اخیستی. ټیک ده نن فرض که زما زوی دی زه د دې ځای اعلان وکړم چې زه به جهیز نه الم یا زما لوڼه دي زه به هغو له د شریعت مطابق هغه خپله حصه زه هغو له ورکومه نو چې دغه شان دا 40 کسان هم دا عمل شروع کړي دا به رو دا به خورېږي او انشاءالله یو ورځ به داسې راشي چې دا ټوله علاقه به په دغه باندې عمل وکړي. انجینر صاحب چونکې دلته کې پرایویټ سکولونو چې دی یو لوی د سب ډیویژن د ریپورټ دلته یو لوی جال چې دی پروت دی په تعلیم کې هغوی چې دی ثاني راوستي دا خلکو ته د خلکو په دهلیز باندې ایجوکیشن پرام کړی د هغې پرزیډنټ هم یعنې دا وبا راله دا حالات د باندې رالو
د حکومت د طرفه یا ستاسو خپل چې کوم د ملا تیر مات شو نو هغه په دې لږ ورځو کې رانیغ شو یا د حکومت د طرفه څه هیلپ ترسره وشو؟ سهیل باچا صاحب په دې حالاتو کې په کې پی کې 1500 سکولونه هغه مستقل بند شول دې پر چې هغه کرایه نشو ورکولې هغه تنخواګانې نشو ورکولې بل پیرنټس چې دینو هغه خو زیات متاثر شوي دي زوم د پرایویټ سیکټر کې چې څونه کوشش کېدو اونګه پیرنټس لا هغه ریلیف ورکړی دی خو د هغې باوجود هم پرایویټ سیکټر چې دی هغه تباهۍ طرف ته روان دی دا کال خو په خیر خیریت باندې هر څنګه 1500 سکولونه بند شول او تیر شو خدا نخواسته را روان کال کې هم دغه حال و سکولونه بند شول زه به وایم چې ډېر زیات سکولونه چې دي هغه په دې کې سفر کیږي هغه بندیږي او یو داسې مافیا یا داسې NGOs یو داسې چینج بدل ته راځي او د هغو اجارهداري وي او هغې کې به ستا بچې زما بچې به سبق نشي ویلی د هغو فیسونه به های فیسونه یې اوس هم په دې پاکستان کې داسې سکولونه شته چې 20,000 او 30,000 روپۍ منتلي فیس اخلي نو هغوی څه اثر هم نه دی پرېوتی د هغو باندې اثر نه دی پرېوتی انجینر صاحب په تلو کې راته دا ووایي چې یاره دا کم په ټیویانو باندې هم تاسو چونکې سیاسي اثر رسوخ هم لرئ دا PDM رخ شوی دی او په پاکستان کې یو نوی هلې ځلې سټارټ دی پوره دنیا په موږ اعتماد نه کوي دې خبرو ته یې غوږ ښودی دی نه د هغوی سره د چا د روزګار فکر شته نه ورسره د ملک د معیشت فکر شته حکومتي ترجمانان چې دي هغه را پیدا شي او وایي چې یاره دا PDM جلسه وشوه په دې کې دونه کورسۍ وي دومره خلکو د حیثیت سیاسي ورکر سماجي شخصیت دې ته په کم نظر ګورئ زموږ د ملک سره څه کېږي څه روان دي سهیل باچا صاحب په دې ملک کې د دوه مقابله یو PTM رخ شوی دی PTM چې دی نو هغه د پښتنو د معاشي او افرادي د ظلم شکار شوي د هغې رد عمل دی بیا اوس PDM جوړه شوه صرف د T او د D فرق دی پکې نوره خبره یوه ده PDM چې دی PDM سیاسي زیاتې چې کم د هغو سره روان دی دا د هغې رد عمل دی مطلب دا دی چې د ماښامه پورې فرض کړه الیکشن کېدو نو ته په دغه کې وې په ګټه کې وې سهار چې را پاڅېدلی وې نو تا بېللي ده نو PDM چې دی د هغې رد عمل دی او دا په سیاست کې دا خو یو سیاسي عمل دی او په سیاست کې چې دا خبرې نه نو په هغې ملک کې بیا سیاست نه په هغې ملک کې بیا ډیکټیټرشپ نو دا خو د سیاست ښکلا ده دا خو به دوبه هم راوځي د دې نه مخکې تاسو وګورئ په 2014 کې 126 ورځې درنه PTI هم ورکړې وه هغه هم احتجاج کړي و دا خو منئ که نه چې کم خلک کم حکومتونه کم مافیا هغه چې په غلطه لار راشي نو هغوی ته بیا مشکلات یې لکه څنګه چې حکومت کوي په دې خو قایله یې زه به دا خبره وکړم چې نن سبا څنګه چې موږ وایو چې یاره زموږ په دې ځای کې فرشتې ناستې دي او دو زموږ خاو بد لیکي او په قیامت پر ورځ به دا همته رامخکې کېږي دغه شان نن سبا تاسو یې میډیا ده نن چې زه دا کمې خبرې کوم نو دا 50 کاله بعد به هم د دې یو ریکارډ پروت دي تاسو ماته دا لګولی شئ چې یاره تا دا خبرې کړې وې زه به دا ووایم چې موجوده حکومت په سټیج چې کمی خبرې کړې وې آیا په هغې خبرو کې په یوه خبره باندې هغې عمل کړی تاسو تپوس کوم آیا په هغې خبرو کې هغوی په یو خبر باندې عمل کړی ستاسو جواب به یقینا پناه کیږي بالکل اشته بې روزګاره شو ټیک شو جي نو په دې ملک کې د کومه پورې چې حقیقي جمهوریت نه راغلی او پارلیمنت ته اختیار نه میلاو شوی نو د ملک به دغه شان حالات دي دا څنګه چې وستي انجینر صاحب دا خبره درسته چې یاره دا سیاسي خلک کله ټارچر کېږي یا د ظلم ښکار کېږي نو عوامي همدردۍ د دوی سره سیوا کېږي سهیل باچا صاحب داسې خبره ده چې زوم د مسلمانان خاص کر یا بحیثیت انسان د انسان همیشه د هغې کس سره همدردیانې سیوا کېږي چې کم باندې ظلم کېږي او
تاسو وګورئ ناجایزه په ناجایزه چې چا څوک چې جیل ته تللی دي یا په لاقب کې بند شوي دي یا نور داسې حکومتي هتکنډې د هغه خلاف استعمال شوي دي نو هغه په عوام کې همیشه پاپولر شوی دی اوچت شوی دی مقام نور هم اوچت شوی دی انجینر صاحب 2020 چې دی هغه تیر شو 2021 چې دی د هغې مازدیګری دی 2020 او 21 شروع کېدو هله دی څه میسج به تاسو د قوم دپاره ریکارډ کړئ د قوم ته په حدود دا ووایم چې په ملکونو باندې په قانونو باندې سختي راځي خو په سختي پسې راحتي هم راځي ان شاء الله 2020 چې کوم زموږ د سختو کالو ان شاء الله د الله له موږ دا دعا کوو چې 2021 چې دی هغه د خوشحالیانو کال شي هغه د روزګار کال شي هغه د تعلیم کال شي او هغه د خوشحالیانو کال شي په دې باندې به موږ د الله نه خواست کوو چې 2021 چې دی د ټول مسلمانانو دپاره د ټولې دنیا دپاره د ټول عالم دپاره د خوشحالیانو کال مخې ته راشي نو موږ به ټول انشاءالله خوشحاله به یو د الله نه به دغه خواست کوو درنګ جهان مننه کور مو آباد را سره انجینر شرافت علي چې په سب ډویژن بریکوټ اوسېدونکی دی کله چې د کراچۍ نه بریکوټ ته رالو نو خپل وړوکی شان روزګار چې دی هغه شروع کو انجینر و دلته کې چونکې د تعمیراتي کار چې دی په هغې کې به په نظر راتلو نن د یوې لوی ادارې چې دی مالک هم دی او په خپل حیثیت په سب ډویژن بریکوټ کې یو لوی اثر رسوخ لري ضرورت هم د دې خبرې دی چې موږ خپل وړې برایانې چې دی هغه یو طرف ته کړو او د علاقې او د دې ملک په کار راشو د کیمرامین حسن حسین سره سهیل باچا بریکوټ